علما ذکر کوي وایي دا یو داسې وادي ده په جهنم کې تفسیر مظهري لیکلی دي حضرت عبدالله ابن عباس روایت ته وایي دا داسې وادي ده چې جهنم د دغې وادۍ نه روزانه 80 ځله پناه غواړي د الله نه او وایي داسې وادي ده که چېرته یو جسم چې کمدن هغه د دې د سر نه ورلوړه کړی شي وایي دا دومره یو جوره کنده ده چې 80 کاله کې به د دې ویښته ور ورسي 80 کاله کې او دا هغه وادي ده چې په کومه وادۍ کې د دې جهنمیانو هغه وینې زوي دا به ورکول کېږي د اوبو په ځای باندې پوهېږئ نو ګورئ دغه مقام دا به د چا مقامي علما ذکر کوي وایي دا د هغې خلقو مقام دی چې کوم خلق سي کوم هغه مدام په زناکارۍ کې مبتلا وي او د هغې خلقو مقام به چې کوم خلق سودخوارۍ د سودونه نه منع کېږي ښه او دریم دا دریمه خبره پکې لږه ډېره خطرناکه ده حضرت سعید ابن مسیب لیکلی دي وایي دریم به هغه خلق دقې مقام ته دي چې کوم د مور او پلار نافرماني چې کوم د مور او پلار نافرماني الله دې مونږه تاسو ټول ګورئ د دغې نه وساتي هغه کتابونه لیکي وایي دا یو داسې خطرناکه وادي ده چې کله په جهنم کې دا اور لغونته کې کم شي وایي د دغې وادۍ خوله کولاو شي نو وایي د دې د ګرمایش د وجې نه دا پوره جهنم ګرم شي دغه مقام به ګورئ صحیح دغه مقام به د دغې خلقو ځای د منځونو خیال وساتئ